السلام علیکم دوستانو خراغلاست دوستانو سټیټ بانک کچری دا کارونه کو نو تاسو ته پته ده د پاکستان نه به آئین ختم کړلی شي دا دعوه عمران خان کړې ده عمران خان څه دعوه کړې ده او په خپل پریس کانفرنس کې عمران خان څه ویلي دي هغه ټولې خبرې به مونږ نن په دې ولاګ کې ډسکس کوو دویم خبر ده چې په زمان پارک کې یو اهم پروګرام منعقد شوی دی لاهور والته چې کوم دی نو خواست چې په 11 بجې باندې هغه ځان هلته ورسوي نو په دغه پروګرام باندې به ډسکشن کوو چې دغه څه پروګرام دی او یقین وکړئ ډیر مبارک پروګرام دی په دریم نمبر باندې زموږ سره چې کوم دی نو د عمران خان د حکومت چې کله خاتمه کېدله ټیک شوله نو په هغه ټایم کې د تیلو قیمت څنګه و او اوس په ننني دور کې د تیلو قیمت څنګه دی یعنی څومره ظلم روان دی څومره زیاتې روان دی یقین وکړئ که تاسو دغه ریکارډ وګورئ نو تاسو به حیرانه شئ څلورم نمبر باندې د آرمي چیف په باره کې چې آرمي چیف ډیر د خفګان نه یو ډک بیان ورکړی دی او ډیر د افسوس اظهار یې کړی دی د عوامو په باره کې څه ویلي دي او د عوامو په باره کې چې کوم هغه خبره کړې ده نو په هغې خبره باندې به ډسکشن کوو او د دغې خبرې ذمه دار څوک دی په دغې خبره باندې به ډسکشن کوو خو د دې نه مخکې زموږ ویډیو د سره ضرور مخې ته شیر کړئ زموږ ډېر غټ محنت لګي لایک د سره هم دباو کوئ او په کمنټ کې را سره خپله قیمتي رایه هم شریکه کوئ شاید ډېرې ته مخامخ فالو لیکړی نو لهذا پیج د سره هم فالو کوئ د ټولو نه اول راځو سټیټ بانک ته چې سپریم کورټ اډر ورکړی حکم ورکړی دی چې سټیټ بانک دی پند جاری کی د الیکشن کولو دپاره عمران خان وویله که چېرې سټیټ بانک دغه پند جاری نه کو نو یقین وکړه چې د پاکستان نه آئین ختم شو په پاکستان کې هیڅ پاتې نه شو په پاکستان کې چې کومه آئین دی د هغې خو د مخکې هم چې کوم دی نو خلاف ورزیانې شوي دي مخکې هم آئین نه دی پالو شوی لکه که تاسو سوچ وکئ سیاسي خلک یې اوچت کړله سوشل ورکران یې اوچت کړله تر دې پورې چې کومه میډیا ریپورټرز دي په هغو باندې تشدد یې وکړلی شوې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکران دي د دې سره سره د هغو لیډرشپ دی په دویمه درېیمه ورځ باندې هغو اوچتئ په هغو باندې تشدد کیږي ظلمونه کیږي او بربریت روان دی د قانون خو خلاف ورزي دبادب روانه ده خو اخیره چانس دی او اخیره موقع دا ده چې اوس سپریم کورټ دا حکم ومندلی شي او سټیټ بانک چې کوم دی نو فنډونه جاري کړي او په 90 ورځو کې الیکشن وکړی شي که چېرې په 90 ورځو کې عمران خان وایي الیکشن ونه کړلی شو نو یقین وکړئ چې دا به بالکل د پاکستان نه آئین ختم شو په پاکستان کې آئین پاتې نه شو آئین بیا ته وساته او کله چې د یو ملک کې د آئین فاسداري نه کیږي او که یو ملک کې آئین نه فالو کیږي نو دا خبره بار بار ما تاسو ته کړې ده چې هغه ملک نه ترقي کولی شي او هغه ملک چې کوم دی نو پړ مخې راغورځېږي دویم خبره زموږ سره دا ده چې په زمان پارک کې چې کوم دی د شب دعا او د استغفار دپاره چې کوم دی نو یو پروګرام منعقد شوی چې په هغې کې به چې کوم دی نو دعاګانې کیږي او د دې سره سره استغفار به کیږي چې یقین وکړئ ډېر ښه پروګرام دی په دې باندې به هم چې کوم دی نو خلک ډېر غټ تنقید کوي چې یاره دا پروګرام داسې دی او ښکته دی او پورته دی خو چې کله یو کار ټیکي او ښیي نو موږ له کل عام د هغې چې کوم دی نو ستاینه پکار ده او د هغې سپورټ پکار دی او لاهوریانو ته چې کوم دی نو دا ریکویسټ شوی دی چې تاسو 11 بجې د شپې چې کوم دی نو ځان راورسوئ زمان پارک ته او دریم نمبر چې کله د عمران خان د حکومت خاتمه کېده یعنی په 9 اپریل باندې یعنی په 10 اپریل 2022 که چېرې موږ د تیلو ریکارډ وګورو نو 10 اپریل 2022 که چېرې موږ د تیلو په باره کې کم قیمتونه وګورو نو په عالمي منډۍ کې د تیلو قیمتو $102 فی بیرل او په پاکستان کې د هغې قیمتو 150 روپۍ پی لیټر دا یاد وساتئ دا په 10 اپریل باندې کله چې د عمران خان حکومت چې کوم دی نو ختمېدو او په اپریل 2023 کې عالمي قیمت د تیلو $80 فی بیرل هلته $102 فی بیرل و یعنی دومره چې کوم دی نو په های سیوا و هلته 102 د عمران خان په حکومت په وخت کې او دلته 80 دی ټیک شوله یعنی نور هم چې کوم دی نو عالمي قیمتونه راکم شوي دي د تیلو ټیک شوله خو دلته کې د پاکستان کې چې کوم قیمت دی نو هغه 282 روپۍ فی لیټر دلته 282 روپۍ فی لیټر او هلته کې 150 روپۍ فی لیټر یعنی مطلب دا دی عالمي سطح باندې د عمران خان په وخت کې د تیلو قیمتونه ډیر زیات سیوا خو په پاکستان کې د هغې قیمتونه څه کم اوس په عالمي سطح باندې د تیلو قیمت انتهایی راکم شوی دی یعنی کاپي یعنی 80 ته راغلی د 102 نه خو په پاکستان کې چې کوم دی نو د هغې قیمتونه انتهایی اعلی سطحې ته رسېدلي دي چې دا یقین وکړئ دا د عوام سره ډېر غټ زیاتی دی او خلکو اوس دا پوښتنه شروع کړې ده د پی ډي ایم نه چې د دې خبرې جواب موږ له راکوئ چې دا څه وجه ده چې عالمي سطح باندې چې کوم دی نو تیل په دغه قیمت کې دي او دلته کې موږ ته په دې باندې میلاویږي په څلورم نمبر باندې موږ راځو چې آرمي چیف ویلي دي چې د عوامو حیثیت داسې دی چې دا د یو سنټر اف ګریویټي حیثیت دی عوام چې کوم دی نو سنټر اف ګریویټي ده د ملک او تاسو ته پته ده چې د عوامو
د وجې چې کوم دی نو یو ملک څه کوي هغه ترقي کوي او چې کله عوام او پوج په یو پلیټفارم باندې نو تاسو ته پته ده چې هغه ملک ته چې کوم دی نو څوک پورته هم نشي کتی خو وای افسوس خبره دا ده چې د عوامو او د پوج ترمنځ چې کوم دی نو فاصلې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي نو که مونږ راشو لږ په دې خبره باندې نظر دوړو کړو نو دا فاصلې د چا د وجې نه سیوا شوي دي هر سړی په دې خبره باندې پوهه دی هر سړی په دې خبره باندې چې کوم دی نو کلیر دی چې دا فاصلې چې د چا د وجې نه سیوا شوي دي نو هم هغه خلک دا فاصلې لرې کولی شي هم هغه خلک که چېرې داسې کي چې هره اداره چې کوم ده خود مختاره کي هره اداره قانون چې کوم دی نو څه کي هغه چې کوم دی خود مختاره کي نو تاسو ته پته ده بیا به د عوامو او د پوج ترمنځ چې کوم دی نو فاصلې نه سیوا کي خو یو څو خلک دي چې دغه څو خلکو د وجې نه د عوامو او د پوج ترمنځ چې کوم دی نو انتهایي فاصلې سیوا شوي دي او دا یو ډېر خراب سچویشن او حالات دی الله تعالی دې زموږ ملک د دې حالاتو سچویشن نه وساتي دوا کوئ چې هره فیصله په آیین او په قانون وکړه شي په انصاف باندې چې کوم دی نو فیصله وکړلی شي او زموږ ملک د خطرې نه بچ کړلی شي ملګرو تاسو څه وایي تاسو زما خپله رایه په کمنټ کې شریکې کړئ په اخر کې خپل ویډیو خپله یاد وکړئ